बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन करम, पेशावर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम के हवाले से आपको क्राइम कहानी में आगाह किया जाता है और अपनी राय भी दी जाती है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम कदरे मुख्तलिफ है। आज हम पेशावर के एक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम की एक ट्वीट दिखाएंगे और साथ में उन्होंने जो वीडियो शेयर की है वो वीडियो भी आप देखें। पहले देखते हैं कि मोहम्मद फ़हीम क्या लिखते हैं। मोहम्मद फ़हीम लिखते हैं, पेशावर में अंधेर नगरी चौपट राज, पुलिस अपनी तारीफें करती नहीं थकती, मोबाइल स्नैचिंग और एहसनी की FIR तक नहीं करती। आइए वीडियो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वक्ती तकरीबन मास्पकिन څه ټایم دی 2:45 دی د چارتا روډ کوم چې دا پل ختميږي په دغه موقع باندې موږ ولاړ یو. دا به تاسو لیدئ شئ دا پل چې ختميږي کوم چې چارتا روډ ته کوشوي دی دې سره موږ په دې فوټ پاس باندې روان یو او د درو تماشو ولا راغله. باقي دا چې کوم دی زما مرګره دی امیر اظهار د ډیپټي ډایرکټر د اسلامي کالج هغه نه موبایل واغستو، هغه بټوم واغستا. بهرحال ما ورته خپل چې کوم زما وس کې دوه ما ورته هغه زور وکړو. بهرحال لفظي کې مې هم لړه کړو، تماشه هم لړه مې کوه. هغه ستې لپاره ټایم باندې تماشه بل مرګري هغه په باندې بیا اپلوډ والو، بلکې د دې مرا باندې کو خدای پاک زموږ چې کوم نو هغه د زموږ د بد لپاره نو جوړ کړي. هغه ټایم باندې پوښو کا د خپل هم په لفظي کې په لوته ما کافي کشتي کافي پردولي مو ورته راو. او بهرحال زموږ په دې علاقه زموږ په دې پښتونخوا کې پولیس ودرې زمونږ چې کومه سوسایټي ده زمونږ د پښتنو زمونږ خلک هم ودري، ځکه چې په رڼا ورځ باندې یو کیس کېږي او ټوله دنیا ګوري چې مثال دا وګوره ته د یو کس نه تماچې سره موبایل ته نه اخیستی کېږي، د هغه نه چې کوم دی نو بټوا اخیستی کېږي، د هغه نه موټرسایکل اخیستی کېږي په رڼا ورځ د پېښور بازار کې. او دا شی کېږي نو زمونږ د پولیس والا ودري، زمونږ د حکومت ودري، زمونږ د IG صاحب، زمونږ د DPO صاحب، زمونږ چې دا کوم محکمې دا ټول ودري. دا زمونږ دا حل دی چې کوم دی مونږ مهذب خلک یو. کدا سره تماچه ګرځو بیا هم دا خلک وي تاسو سره تماچه ولې حالانکه ما سره به لیسنس هم دي، خو بیا چې کوم نه ما سره ته لیسنس په تماچه باندې پاتا وي. دې خلکو سره به لیسنس هم نه وي او باقي دا راوتی شو کو د پاره دا خلک چې کوم دي شکمات دي، دا خلک لیکي دا کوي او زمون خلک زمون پولیس زمون قوم زمون خلک ټول ودري. مهرباني وکړئ را بیدار شي. زما خپل دا KPK پولیس هم خواسته چې مهرباني وکړي دا شی ختم شي. مونږ مهذب خلک یو، خپل په دوبۍ کې روزګار کوم چې 2 میاشتې ډول شته باندې راشم دې کې زموږ دا حل کیږي، زموږ دا حل شي چې موږ موبایل نه واغستې شي، موږ بټوي واغستې شي. کبه تاسو پولیسان ته راشي، پولیسان کې ته وایي چې دا وبشي نو پته نه لګي دا خلک تاسو ته معلوم نه دي یا ولې نه کوي. مهرباني وکړئ زه بیا ټول نه چې کوم دی یو ځل معذرت هم کوم او خواږ درته کوم په سوال باندې ته ما چې زموږ د خلکو تاسو سیفټي راولي ته د خلکو دا تاسو سیف کړئ. دا خلکو هم تاسو سترګې زموږ د KPK پولیس سترګې دې محکمو ته سترګې ولې راغله ګرځي، ولې چې کوم دا شکمار ګرځي، ولې دا بېواسه سړي د غریب څنګه چې کومه موټرسایکل اخیستی کېږي، موبایل نه اخیستی کېږي، د هغه 1000-2000 روپۍ ورسره چیپ کړي، هغه ټوله دیاړي کړي وي او د هغه نه چې کوم دی دا اخیستی کېږي. مهرباني وکړئ زه د سوال کوم د پښتون په نیت باندې او د دې سوسایټۍ او عیسائی محکمه ته دې غریبو خلکو دې امداد وکړئ شي. مهرباني وکړئ. والسلام. नाज़रीन कराम, इस वीडियो पर कोई ज़ाती राय देने की बजाय हम इसी ट्वीट के नीचे चंद मुंतखब ट्वीट्स आपको पढ़कर सुनाएंगे। तारिक रहीम साहब ट्वीट करते हैं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी व देही इलाकों को महफूज बनाना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कबायली इलाकों में कायम अस्करियत पसंदों की ताकत के मराकज़ तबाह करना। इसी तरह शाहब खटक एडवोकेट साहब ट्वीट करते हैं, शुक्र करें कि आप लोग बच गए हो, बाकी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से गिला मत करें। इनको तो अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कौन है वो कातिल जो इनको इस मुनज़्ज़म अंदाज में कत्ल कर रहा है। वो बेचारे तो अपने कातिल का नाम तक नहीं ले सकते, तो आपकी हिफाजत क्या करेंगे। आइंदा मुहतात रहें और अपनी हिफाजत खुद करें। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं जिसमें ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई है कि वो हम बयान नहीं कर सकते। इसके अलावा मुराद अली मोमन साहब ट्वीट करते हैं कि पेशावर दूसरा कराची बनता जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जागना होगा। इसी तरह हनरी खान लिखते हैं,
کہ کے پی پولیس کے اہلکار کرپٹ بن چکے ہیں اور پولیس اہلکار خود محافظ جو ہیں وہ خود لٹیرے بن چکے ہیں۔ اسی طرح پیر سید سجاد بادشاہ گیلانی صاحب لکھتے ہیں، ان کا ٹویٹ جو ہے وہ پشتو میں ہے، دیر اور تدا پتہ نشتا دلتا غیر معذب خلق باقاعدہ پخپلو پیسو تانی چلی سسٹم دوی پلاس کے دے معذب سڑے تانی تا آسانت لینشی اور غیر معذب خلقو تا پتانو راتلو پروٹوکول ورکڑی کی گی، دا واقعہ قابل مذمت تھا۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو، عوام کی مجموعی رائے دیکھیں تو ایک بھی مثبت ٹویٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ پولیس اور عوام کے درمیان بد اعتمادی بے بنیاد نہیں، بہرحال پولیس حکام کو حرکت میں آنا ہوگا ورنہ یہ بد اعتمادی مزید بڑھے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے۔